د فیسبوک نه تاسو هم روپۍ ګټلی شئ، خو که تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي نو هلو تاسو د خپل پیج نه یا د فیسبوک اکاونټ نه چې دی تاسو روپۍ ګټلی شئ. خو ځینې کسانو ته سیټ اپ میلاو شي هغه په هغه وخت کې غلطي وکړي، نو د غلطۍ د وجې نه چې دی دې ته بیا په راتلونکي وخت کې روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. نو په دې ویډیو کې درته دغه غلطي چې دی دا ښیم، که دغه غلطي تاسو وکړه نو بیا تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی د فیسبوک نه روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی. که تاسو کتلی نو په یوټیوب او په فیسبوک باندې قسمه قسم کسان دي چې هغه تاسو ته طریقه ښایي چې په دې طریقه باندې تاسو د خپل فیسبوک پیج یا د فیسبوک آی ډي چې دا تاسو مونټایز کړئ. خو په پاکستان کې چې کم کسان دي نو نن سبا په پاکستان کې چې دی هم روپۍ میلاویږي او په فیسبوک کې کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ که تاسو وکړئ نو هم تاسو ته روپۍ چې دی دا میلاویدی شي. خو د فیسبوک د طرفه چې دی دا پاکستان چې دی دا پکې نه دی شامل، لکه پاکستان پکې د هغو له طرفه نه دی شامل. کیدای شي په راتلونکي وخت کې پکې شامل کړي، کیدای شي شامل پکې نه کړي. خو حالن ساعت چې دی نو په پاکستان کې تاسو ته روپۍ میلاویږي، د پاکستان بینک ته چې دی ستاسو روپۍ چې دی دا راتلی شي. که تاسو د بهر ملک ډیټیل ور اچولي نو هم چې تاسو د پاکستان د بینک اکاونټ ور واچوئ نو هم ستاسو د بینک اکاونټ ته ډایرکټ د فیسبوک نه چې دی روپۍ راتلی شي. خو که هر کله تاسو ته دا سیټ اپ میلاو شي نو حالن ساعت چې دی دا په پاکستان کې نه دی کولاو، تاسو سیټ اپ چې دی دا به تاسو د بهر ملک کوئ، ځکه ستاسو سره یو پیج وي. دغه یو پیج که په هغې کې تاسو دا غلطي وکړئ د پاکستان هر سړی ور واچول او سبا ورځې د فیسبوک قانون چینج شو، ځکه د هغو ته قسمه قسم مسلې راځي. کیدای دا هم څه مسلې د هغو له طرفه اولن ساعت میلاویږي، ځکه د دې نه مخکې هم میلاوېدل او بیا یې بند کړل. نو داسې کیدای شي چې په راتلونکي وخت کې دا هم بند کړي. نو که په راتلونکي وخت کې دا بند کړل نو بیا به تاسو ته د فیسبوک د طرفه روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. بل لا که بیا هم تاسو د پاکستان هر سره ور اچوئ، لکه د پاکستان مکمل پته هر سره چې دی دا تاسو په هغې کې اډ کوئ، د پاکستان بینک اکاونټ چې دی دا پکې اډ کوئ نو بیا پکې هم اډ کولی شئ. خو بل به دا کار کوئ چې هلته کې یو نور څیزونه دي، نور سیټ اپ چې هغه هم تاسو ته میلاویږي. دغه شان د سټار تاسو ته هم میلاویږي، دغه شان د سبسکرپشن چې دی د هغې تاسو ته هم میلاویږي. نو د دې دوو سیټ اپ چې دی دا تاسو ته هم میلاویږي. نو که د دغې دوو تاسو ته میلاو شي نو د دې دا سیټ اپ چې دی دا تاسو دغه شان پرېږدئ. داسې به نه کوئ چې د دې دا سیټ اپ چې دی دا تاسو هم د پاکستان یا د هغه پیاوټ نه چې دی دا یو ځای کوئ، د دې دا سیټ اپ چې دی دا تاسو وکړئ. که د دې دا سیټ اپ سره تاسو وکړو نو په راتلونکي وخت کې بیا تاسو د نورو خلکو نه چې دی مدد واخلئ او هغه به تاسو له دا هر سره چې دی دا به چینج کوئ او هغه له به یا تاسو 20% یا 25% چې دی دا به روپۍ په هره میاشت کې چې دی دا به تاسو ورکوئ نو هلو به تاسو ته روپۍ میلاویږي. ځکه چې هلته کې هغه بیا خپل اکاونټ چې دی دا په ور اچوي، لکه خپل پیاوټ په ور اچوئ نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو ته به روپۍ میلاویږي. خو که دغه دوه سیټ اپونه چې تاسو پرېښودي لکه دغه د سټار ده یا د سبسکرپشن ده نو په دې باندې بیا تاسو ځان له نوی پیاوټ چې دی دا جوړولی شئ. لکه د بهر ملک پیاوټ چې دی دا پې تاسو ځان له نوی جوړ کړئ، چې نوی یو پې جوړ کړو نو بیا تاسو د خپل زوړ پیاوټ چې دی دا دغې ته چینج کولی شئ. چې دغې ته یې چینج کړئ نو بیا ستاسو پیج چې دی دا مونټایز پاتې کېدی شي. نو هر کله چې تاسو ته سیټ اپ میلاو شي اول نمبر خو به تاسو ډیجیټل کوئ چې د بهر ملک هر سره چې دی دا په ور اچوئ، تاسو په بهر ملک کې روري داسې کسې چې هغه اجباري داسې کسې چې هغه اجباري چې سبا ورځې هغه ستا سره دوکه چې دی دا نشي کولی او ستا هر سره چې دی دا تاله واپسي درکولی شي. نو د هغې کس چې دی د هغه هر سره به پکې تاسو ور اچوئ، د هغه ځګي د بینک اکاونټ هر سره پکې ور واچوئ نو تاسو ته هغه روپۍ چې دی دا په اسانو میلاویدی شي. که دغه شان ستاسو سره دغه یو پیج او تاسو د پاکستان نه مونټایز کړئ نو په راتلونکي وخت کې چې دی بندېدی شي. بل دا سټار چې مې ته وویل سبسکرپشن نو دا به تاسو دغه شان دا سیټ اپ پرېښودی که تاسو پکې د پاکستان ور اچوئ دا دغه شان دې پرېږدئ. که سبا ورځې مسله راشي نو دغه سیټ اپ چې دی دا به تاسو ځان نه د بهر ملک نه وکړئ، د خپل پیاوټ چې دی دا به تاسو چینج کړئ نو بیا به ستاسو پیج چې دی هغه به تاسو ته مونټایز میلاو شي. او که دغه شانتې دغه سیټ اپ ستاسو سره نه وي نو بیا چې څنګه ما تاسو ته وویل د بل کس سره به تاسو یو ځای کوئ، هغه به ستاسو نه 20-25% روپۍ چې دی دا به بیا ستاسو نه کټ کوي.